بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون صدق الله مولانا العظيم. دا مشرکان قسمه قسم د ځان نه خبرې سازي او په داسې یو علو او تکبر کې د حق مخالفت او مقابله کوي چې سړی ورته حیران شي. او دا د مکې معظمې دور دی، کفر او شرک په پوره زور کې دی، ټوله غلبه او اختیارات د کفر او د شرک سره دي. او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د چنو ملګرو سره د دغه مکې معظمې په ښار کې ډېر لوی د تکلیف سره مخامخ دی او د دې دعوت په سر باندې هغې ته قسمه قسم تکلیفونه رسیږي. نو قرآن کریم په مختلفو طریقو باندې د دوی د پویه کولو کوشش کوي، خو چې د چا په قسمت کې بدبختي لیکلی شوي نو که ازارها نه د واعظین او ناصحین هغې ته د وعظ او د نصیحت خبرې وکړي نو په هغې باندې اثر نه کوي. نو دام یو خبره ده چې الله رب العزت فرمایي ام خلقوا من غیر شیء، آیا دا مشرکان پیدا شوي دي من غیر شیء من غیر خالق؟ د من غیر شیء نه مراد من غیر خالق، آیا دوی بغیر د یو پیدا کوونکي نه پیدا شوي دي؟ ام هم الخالقون انفسهم، او کنا دوی پیدا کوونکي دي خپلو ځانونو لدي، یعنی دوی په خپله پیدا شوي دي. آیا د دوی خالق نشته؟ دوی بغیر د یو خالق نه پیدا شوي دي، او کنا دوی د خپلو ځانونو په خپله باندې چې کوم دی پیدا کوونکي دي. نو دا خو غلطه ده چې بغیر د خالق نه دوی پیدا شي، او دا هم غلطه ده چې دوی ولګي او ځان په خپله باندې پیدا کړي. ته چې معدوم وې نو ته به یو شی وجود ته څنګه راولې؟ دا انسان خو مخکې معدوم و، لم یکن شیئا مذکورا، نو دی څنګه ولګېد او ځان یې په خپله باندې پیدا کړ؟ دا خو د عقل تقاضا ده چې دا خبرې غلطي دي. او کنا ام خلق السماوات والارض، کنا دوی پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکو لره، دوی د ځمکو او د اسمانونو خالقان دي؟ هیڅ نشته، نه بغیر د خالق نه پیدا دي، نه دوی ځان په خپله پیدا کړی دی، نه دوی اسمانونه او ځمکې پیدا کړي، هیڅ نشته. بل لا یوقنون، بلکې د دوی د الله په ذات باندې یقین نشته. دا وی خوی بد او بانی بسیار د نه منلو دپاره هر یو سړي ځان دپاره یو وجه سازه کړې ده، او ته چې ورته وایې دا کار ولې کې غلط دی نو هغه به تا د هغې دپاره دلایل شروع کړي. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، ام عندهم خزائن ربک، کنا د دوی سره خزانې د پروردګار ستا دي چې د الله تعالی څومره خزاین دي دې اختیار دوی سره دی، د دوی په لاس کې دي. من جمله د هغې نه د نبوت خزانه هم د الله سره ده. نو دوی دا رالي د محمد مصطفی په ځای باندې دا وایي چې که الله موږ ته پیغمبر را لېږلی دې 2 کلونه به یې موږ ته هغه لوی لوی اکابرین را لېږلي وې، عروه زوی د مسعود ثقفي به یې موږ ته را لېږلی وې د طایف نه، او ولید زوی د مغیره به یې موږ ته را لېږلی وې چې کوم دی د مکې نه، که پیغمبر الله موږ ته را لېږلی. نو ام عندهم خزائن ربک، آیا په نس د دوی باندې خزانې د رب د دوی دي؟ نو د نبوت خزانه هم نو تقسیم دوی کوي. ام هم المسیطرون، کنا دوی غلبه حاصلونکي دي، الله ورته ورکړي دي، مخکې دا معنا شوه، او کنا دوی چې کوم دی قبضه اچولې ده په دې باندې. ام هم المسیطرون، کنه دوی مسلط کړی شوي دي او مسلطین دي، غلبه حاصلونکي دي په اختیاراتو د الله باندې، یوم نشته.
ام لهم سلمون او کنا د دوی دپاره اندر پایا دا پوړی دا سلم اندر پایا ته وایي سلم العلوم ته سلم العلوم ځکه وایي چې د علومو پړوی ده او د علومو دغه دی چې کوم دی دا پارسنګ دی د دې وجې نه خوس خلک چې کوم دی علم داسې غوندې کوي او کچه کچه غوندې علم کوي سلم العلوم هم دي د دغه نه ایستلی دی نو وایي ام لهم سلمون او کنا د دوی دپاره اندر پایا ده یستمعون فیه غوږ دي په دې کې آسماني خبرو ته که نه دوی د اسمان ته دوی د اندر پایه لګېدلې ده او دوی په هغې باندې خیږي او هلته پاپاټ کې غوږ داسې نیولی چې په رښتې څه وایي فلیاتي مستمعهم بسلطان مبین پس راته دي وکړي هغه غوږ ښودونکی د دوی په یو حجت ښکاره باندې ودي وایي د دوی هغه مستمع چې د پوړۍ په سر کې ختلی او هلته یې اورېدل او هغه ځای ته یې ځان رسولی چې د کوم ځای نه اختیارات تقسیمیږي نو هغه مستمع د دوی د راشي او یو حجت او دلیل او برهان ښکاره دې پیش کړي نه سم نشته ام لهم البنات ولکم البنون کنا د الله دپاره لوڼې دي ولکم البنون او ستاسو دپاره هلکان او زامن دي ناشنا خبره ده تلک اذن قسمة ضیزه دا خو په دې وخت کې ډېر ظالمانه تقسیمي چې کم صنف تاسو ته ردي ښکاري مشرکانو کوم صنف چې تاسو ته ردي ښکاري هغه د هغه صنف په مقابله کې چې تاسو ته ډېر عزیز او ډېر د لوی مرتبې ښکاري چې هلکان دي نو هغه بیکار صنف الله رب العزت دپاره ثابتوي او وایي چې الملائکة بنات الله الملائکة بنات الله مشرکانو به دا خبرې کولې چې فرشتې د الله لوڼه دي ولکم البنون او ستاسو لپاره بهترین صنف دی چې هغه هلکان دي ستاسو د وینا مطابق د الله په نسبت باندې د جنۍ او د هلک فرق نشته دواړه صنفونه دي او دواړه الله پیدا کړي دي او چتوالی به په دواړو کې په تقوا باندې راځي او په پرهیزګارۍ او الله ته په نزدېکت باندې راځي خو دا هغه مشرکانه قانون ستا باندې چې تا جنکو ته پریوتی صنف وایي او هلکانو ته اوچت وایي او بیا هغه اوچت ځان له ثابتې او هغه بېکاره الله له ثابتې ډېره د عار خبره ده ام لهم البنات آیا د الله دپاره لوڼې دي ولکم البنون ستاسو د مټتو دپاره چې کوم دی نو هلکان دي ام تسألهم اجرا کنه دي چې د دې دعوت نه تښتي او د دې دعوت نه تنګ دي او درانه دي نو دا وجه ده چې ته د دې نه په دې څه مزدوري غواړې چې زه درته دا وعظ درته کوم نصیحت درته کوم خو ماله به دونه پیسې راکوئ ام تسألهم اجرا کنه ته غواړې د دې مشرکانو نه مزدورۍ لره په دې دعوت الله باندې فهم من مغرم مثقلون نو پس دوی د تاوان د دې نه درانه مغرم تاوان ته ویلی کېږي په عربۍ کې مغرم تاوان ته وایي غرامت هم ورته وایي او مغرم هم ورته وایي نو په هم پس دی دا مشرکان من مغرن د تاوان د دې نه مثقلون درانه کړی شوي مثقلون د مفعول صیغه ده درانه کړی شوي د دې نه درانه دي چې ته د دې نه اجر غواړې سړی دا به دوی له موږ د کوم ځای نه را پیدا کوو ام عندهم الغیب کنه په نس د دې مشرکانو باندې علم د پټو دی فهم یکتبون نو پس دوی هغه غیب له لګیا دي لیکل کوي او دا وایي چې دا حقدار دی د پیغمبر او دا حقدار دی ام یریدون کیدا کنه دا مشرکان اراده کوي د یو چل او پریب کوي لکه په دارالندوه کې راټول شو آخري اجلاس خدا داوي د پیغمبر خدا په باره کې او شیطان ابلیس ورته ځان د یو قبیلې د مشر په حیث باندې راوسته او په ریور کې ورته ودرېد د دارالندوې چې څه فیصله کوئ که رانې پټوئ نو نه درځم او که مانې نه پټوئ نو بس بیا به زه شرکت پر اجلاس کې وکړم او فیصلې کېدلې یو ویلې چې دا به په اوښ باندې سور کو د خپل علاقې نه به وشړو
ابلیس پاسې ته بئس الرای، دا ډېره ناکاره رای ده. دی چې ته په اکسور کې بل ملک ته ولېږي، هغه خلک به تیار کي، د ده د خولې دا پوسوالی او خوږوالی ورته معلوم نه دی، د دا خبرې پړونو پورې نښلي د خلکو، او هغه به راولي او د مکې نه به مو باسي، ورک به م کړي. بیا بل پاسېده، ویل یو کمره کې به بند کړو او ډوډۍ به ورته اوبه به ورته ورکوو او انتظار به کوو، په خپله به مړ شي. هی بئس الرای، بیا ابلیس پاسې ډېره راکار رای ده. ها تی چې بند کړي هلته د ده د ملګرو نه خبر نه ځان پې وجني، را به شي او د حبس نه او د بند نه به خلاص کې اوبه بیا به څه کوئ. ابو جهل پاسې د علیه ما علیه ویل زه رای پیش کوم او صرف یو رای پیش کوم، همدغه یوه رای ده زما. د فرعون په شانې ویلي چې ما اوریکم الا ما ارا، او هغه زما رای داره چې د قریشو د ټولو کورونو د ټولو قبیلو نه یو جلد هلک راپاسي، مضبوط ځوان، تیرې توره په لاس، او په یو ځل یې په ده راواچوي. د ده دا وینې به په د قریشو په ټولو قبیلو کې خورې شي. بني هاشم دا طاقت نه لري چې د ټولو قریشو مقابله وکړي. آخر کار به مجبوره شي او دیت به رانه وغواړي او دیت به ول راټول کوله به یې ورکړو. ابلیس پاسې ویل دې ځوان چې کومه رای پیش کړ رای همدا ده، او په دې باندې فیصله وشوه. هغې ته قرآن اشاره کوي، ام یریدون کیدا، که نه اراده کوي د چل، یعنی چل سازی او پروګرام سازی. فالذین کفروا هم المکیدون، پس هغه کسان چې کافران دي دوی چل کړی شوي دي. ځکه چې دوی چل کوي نو الله رب العزت د دوی مقابله کې چې کوم دی نو هغه تدبیر کوي چې د دوی هغه تمام چلونه هغه اوبه ویسي. همغه کار هغې وکړو او نبي کریم کور کې پروت دی او چاپېره د کور نه ګیره اچولې شوې ده، او جبریل راغی ویل پاسه. هغه علي صاحب راپاسو او امانتونه ورسره و، هغې علي صاحب سره کېښودل او ویل دا صدر په ځان واچوه، تا ته به هېڅ تکلیف نه رسي. او جبریل ورسره دی او یو موټی شګې راواګېسته او داسې د کفارو د سترګو ته وویشتله چې شاعت الوجوه، د بدنما دې شي دا مردار مخونه او دا مردار دماغ دا شرک او د کفر ډک. دا چلې وکړو او په هغې سترګې مګلې او پیغمبر خدا سلم ته لاړ. هم المکیدون، دوی سره چلو شو. او نیغ بیا الله په ډېر لوی امن و امان سره لوی واقعات دي د هجرت مدینې ته الله ورسو. ام لهم اله غیر الله، که نه دوی دپاره معبود دی سوا د الله نه. سبحان الله عما یشرکون، پاکي د الله لره د هغې نه چې مشرکان یې د الله سره شریکوي. هغه انسان دی او که ګټه دی او که سلی دی او که هغه ونه ده. وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. وَإِن يَرَوْا كِسَفًا، دوی دومره د عناد او د حسد انتها ته رسېدلي دي. وَإِن يَرَوْا كِسَفًا، که وویني دوی یو ټوکړې لره من السماء راپرېوتونکي د ساقطا، که وویني دوی یو ټوکړې لره د اسمان د طرف نه ساقطا راپرېوتونکي، چې د اسمان یوه ډکره الله رابیله کړي او په دوی راچوي. نو یقولو سحاب مرکوم، دوی وایي به دا مشرکان دا خو یوه ورځ لاندې باندې ده. مرکوم لاندې باندې، دا خو هغه ټینګه ورځ ده چې دا غټ غټ غونچکونه د بعضې دپاره دي او دا په موږ باندې باران کوي. یعنې دوی نه حد ته رسېږي. په زرهم پیغمبره پرېږده دوی لره، پرېږده چې دا خپل څه کوي چې کوي او خپلې خواګانې یخې کړي. حتی یلاقوا یومهم الذي فیه یصعقون، حتی چې میلاو شي د ورځې خپلې هغې سره چې ای به دوی پای کې یصعقون. د یصعقون معنا دا ده چې دوی به په دې کې وجلې کېږي، یعنې معنا دا ده دوی به په هغه تندري آواز باندې به وجلې کېږي او مردارېږي به په هغې باندې. دا یې معنا ده. یوم لا یغني عنهم کیدهم شیئا، هغه ورځ چې فایده به ورنه کړي د مشرکانو ته چلونه او تدبیرونه دوی د خلاف، د اسلام خلاف او د دین خلاف او د پیغمبر خلاف او د مسلمانانو خلاف، شیئا حس ولا هم ینصرون، او نه به دوی امداد وکړی شي د بل طرف نه.
وان للذین ظلموا عذابا دون ذلک یقینا دای کسان دپاره چې ظالمان دي عذاب دون ذلک دی خواته دغه عذاب د آخرت نه د آخرت د عذاب نه مخکې دوی ته به الله تعالی پر دنیا کې به عذاب ورکړي. عام مفسرین دا ترجمه کوي د دون ذالک نه مراد دا د بدر غزا ده. د بدر په غزا کې د قیامت نه مخکې الله دوی ته یو سزا ورکوي او سزا یې وله ورکړه او ویا یې ترنه ووجل او ویا یې ترنه قید کړه او باقي وتښتېدل، سامانونه او اوښان ورسه ترې پاتې شو. عبدالله زیرا عباس وایي دې نه مراد عذاب قبر دی. وان للذین ظلموا عذابا یقینا دا کسانو پر ظالمان دی عذاب دی دون ذالکا دی خواته د قیامت نه چې هغه عذاب قبر دی. معتزله دین منکر دي او اوس پر دا کې کسان پیدا شوي دي دا هم تینه منکر دي په کراچۍ کې. وسبح بحمد ربک نو خبر را شوه ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پوهېږي. د جهالت سیلاب وړي دي. واصبر لحکم ربک صبر کوه فیصلې د خپل پروردګار ته د خپل رب د فیصلې انتظار وکړه ای پیغمبره چې الله کله فیصله کول غواړي د دوی خلاف هغې ته انتظار کوه. فانک باعیننا یقینا ته زمونږ د سترګو د وړاندې یعنې ته زمونږ ته زمونږ په حفاظت کې یې، ته زمونږ په څوکۍ کې یې، ته زمونږ په حفاظت کې یې. وسبح پاکی بیانوه بحمدک په وصفېږه ثنا د خپل رب سره حین تقوم کله چې ته راپورته کېږې. کله چې ته راپاسې او راپورته شې نو که د مجلس نه راپاسې او که د خوب نه راپاسې او که د یو شغل نه راپاسې نو ته د الله تعالی پاکی بیانوه او د الله ثنا وایه. معنا دا مجلس کې ناستې نو بس سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین وای پاسه ناستې بس وصلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد واله واصحابه واهل بیته اجمعین. دا الفاظونه راغلي دي د مجلس ته پاسېدلو لپاره. ومن اللیل او د شپې نه فسبحو ته پاکي بیانوه د الله ان د شپې تهجد کوه. فسبحو نو تسبیح وایا یعنی تهجد کوه. و ادبار النجوم او دارنګي چې کوم دی په وخت د شا کولو د ستورو کې چې کله دا ستوري شا کي، ستوري کله شا کوي چې کله په دې افق کې د سبا هغه پړک وشي نو ستوري ریوس ګیرو لګوي او پناه کېدو طرف ته روان شي، پناه شي. نو د مراد نه د سحر مونځ دی، مراد نه د سحر مونځ دی. او دارنګې و ادبار النجوم نه دا معنا هم اخیستې شوې ده چې وروستو د پرېوتلو د ستورو نه او د ستورو د پرېوتلو معنا دا شوه چې سبا راوخیږي نو د سهار مونځ او د سهار سنت ترې مراد دي. او دلته په حدیث کې راغلي دي چې د سحر دا دو سنت دا دومره اهم دي چې خیر من الدنیا و ما فیها پیغمبر خدا وایي د دنیا او د ما فیها نه دا 2 رکعاته غوره دي. څونه بهتر مونځ دی. عام طور سره زموږ نه ورانېږي او زموږ او ستاسو نه خرابېږي. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي. دې سره سره الله موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. انشاءالله سبا ته به سوره نجم شروع کوو که الله وغواړي. الله موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهې کړي. دې سره سره الله موږ له په دې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بدقسمتۍ تباهي کې. الله زموږ د ټولو په حالت باندې رحم وکړي. خاتمه زموږ د ټولو په ایمان باندې کې. څونه زموږ مردگان دي زنانه نارینه مشران کشران خدای ټول وبخي. او څونه زموږ بیماران دي که هغه زنانه دي او که نارینه دي مشران دي که کشران دي د مسلمانانو بیماران دي الله دې ولې شفا کامله عاجله ورکړي. الله دې زموږ د ټولو په حالت باندې رحم وکړي. دا ملک دې الله د قرآن په رنګ کې رنګ کړي، د شریعت په رنګ کې رنګ کړي، د احادیثو په رنګ کې رنګ کړي. او د دې نظام دې الله راولي او دا کفري نظام دې الله زموږ نه لرې کړي. الله دې زموږ د ټولو په حالت باندې رحم وکړي او موږ له دې الله د دې د کفري نظام د لرې کولو
او د اسلامي نظام د راوستلو توفیق راکړي. په دې لار کې الله موږ له جاني مالي قربانو توفیق راکړي او دا معمولي غوندې منډه دی الله زموږ نه قبوله کړي او د دې په وجه دی الله زموږ او ستاسو ټول نه راضي شي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه